سړی دا غواړي چې زما بچیان د بهترین حافظان شي، زما بچیان د بهترین عالمان شي، دا مور او پلار دی لولګي د طالبانو د علماو د قدر کوي، د دوی لاسونه خپې د خپل کوي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی، هغه فرمایي وای زه یو ځل راغلم حضرت عمر رضی الله عنه ناستو، وای ما دا لاسونه مرا واغستل او ما دا خپې مرا واغستل او دا مې ول خپل کړل، دا مې ول سکلل، دا مې امام ابو حنیفه رحمه الله سوی وای زما د استاد او زمونږ په کور کې اوه محلې وي، و چې د شپې به زه د کېدم نو دا خپې به مې داسې رالنډې کړې، نو ما ته به بیبي وي چې ته ټول عمر دا خپې داسې لنډې ساتې، دا خپې غځوه که نه. وایي ما ورته وي چې د دې کټ دا لنګه دا هغې طرف ته د دغې طرف ته زما د استاز کور دی، نو زه د استاز کور طرف ته خپې نه کوم. نو الله پاک ولې یو زوی ورکو حماد، هغه نه الله پاک وروسته امام حماد جوړ کو. امام حماد د خپل استاز نوم یې ولکې ښودی، د استاز نوم امام حماد رحمه الله، د استاز سره ډېر محبت نو خپل زوی له دغه د استاز دا نوم کې ښودو امام حماد رحمه الله. دې وجې نه د طالب خیال ساتل دا د ځان دې وجې نه امام المحدثین پی زماننا په دې زمانه کې چې کوم نږدې تیر شوی دی حضرت حسن جان شهید رحمه الله، هغه به وي من لم يتعن ليس بالقرآن. د دې حدیث په شرحه کې باغ دا وی چې کوم سړی د طلباو خیال ساتي، کوم سړی د علماو خیال ساتي، نو کو کافر ای نو الله به خامخا مسلمانای، لکه دغه واقعي ذکر کړی دا. او کو یو سړی غریبي او دا غواړي چې زما غریبي دي ختم شي، نو هغه قسم به خوړو په درس کې وای دا به خامخا لږه موده کې الله دا سړی غریبي به ختمه او مالدار کیږي با. او یو سړی کو دا غواړي چې به زه وفات شم او د وفات نه بعد ډایرک الله ذوالجلال ما جنت کې جنت الفردوس ته داخل کی، نو چې کوم سړی د طلباو د علماو خیال ساتي نو زه په دې باندې قسم خورم چې الله به دا جنت ته خامخا داخلي. چې کافر ته به ایمان نصیب کیږي نو غریب سړی به مالداریږي څنګه، نو ګناهګار سړی به الله ذوالجلال بخي څنګه. نن معاشره کې وګوره د کلی د خان او د نواب څومره خیال ساتل کیږي، د طالب او د مولا څه خیال دی. د دیوبند په علماو کې یو عالم تیر شوی مولانا بدر عالم میرټي رحمه الله، د حرم شریف سره خوا کې زه ورته تلم، دا ملګري ورته تللی وی دا مقبره ده دا ژوندۍ لوڼه چې به ښخولې مقبرة الشبیکه، اوس هم شته سړک په غاړه باندې شته دی حرم شریف سره جوخته، دغه سره بره یو ځای دی مدرسه سولتیه ورته وی، دا دیوبند علماو جوړه کړې ده. مولانا بدر عالم میرټي رحمه الله چې کله وفات شو نو مسجد نبوي سره خوا کې جنت البقیع کې دفن کو. شپږ میاشتې بعد د هغه قبر چې کولاو کو نو ګیرې تر او تازه وه، مخې تر او تازه واپس یې بند کو. یو شپږ میاشتې بعد بیا ولا قبر کولاو کو بیا تر او تازه. هغه د عرب حکومت وی د دې سړي معلوماتو کې دا بابا څوک دی، هغوی دا چېرته عام بابا به عام بابا به چې معلومات یې وکړل د هغه مدرسه سولتیه نه د هغه زوی راوستو. وایي ته دا وګوره دا معلومات وکړه دا څوک دی، وایي دا خو یہ تو میرا ابا جان جیسا لگتا ہے، دا زما پلار دی. ستا پلار څوک و؟ مولانا بدر عالم میرټي دیوبندي رحمه الله د هندوستان. وایي دا خو 12 میاشتې وشوي کال برابر شو، د خاورې کېږي نه د به څه عمل کوو، وایي د خو ډېر عملونه دي نه، وایي خاص امتیازي عمل د ده څه و مونږ ته ووایه د ده دا بدن ولې نه خاورې کېږي. وایي ده چې به کله د مدرسې طالب به وله راغی نو وایي ده به خپلو خپو ته نه کېنو، ده به ورته وایي چې سر ته کېنه، خپل ځای به ورته پرېښودو. نن سیټ او نواب زه په کوم ځای کېنوم، د مدرسې طالب او مولا زه په کوم ځای کېنوم. قسم دې ډېر انتهایي زه خفه شم. ډېر دا طالبان په دې کلو کې دا علم څنګه په وظیفو باندې او په دې باندې کوي. قسم دې کوم سړي ته چې پته ولګېده چې د علماو د سره تعاون، د طلباو سره محبت کول، د مدارسو سره محبت کول، د دې حقیقت قسم دې چې معلوم شو نو د شپې او د ورځې بدله خوب ورنشي، دی په شپه ورځ د طالبانو د مولیانو سره